ایاک نعبد و ایاک نستعین. د ټول نه مخکې د تنګي تحصیل غیورو پښتنو د پاکستان تحریک انصاف غیرتمند ورکرانو او په سټیج باندې ناس زموږ مشران سپیشلی چې یو پکې د ملکن نه شکیل خان راغلی هغه ته سپیشل ویلکم ویم او د دې ځای کوربه حاجي خالد ورسره فضل امین صدر صاحب او د پاکستان تحریک انصاف د تنقید ټول ورکر السلام علیکم ملګرو اوس دا پروګرام چې په لاره باندې ځای په ځای دوی پولیس ودرولي وو ناکابندي کړې وه او دا یو کوشش یو چې دا پروګرام په څه طریقه موږ ناکام کړو خو الحمدلله دوی ته ښه پته ده چې د پاکستان تحریک انصاف ورکر شکست په یو حالات کې نه مني پاکستان تحریک انصاف ورکر ته څوک شکست نشي ورکولی پاکستان تحریک انصاف ورکر په یو ځای کې نه وروسته کیږي بل زه دا خبره هم کوم په دې ملک کې چې کومه پولیس ګردي شروع ده سپیشلی زمونږ لیډر چیرمن عمران خان 4 میاشتو نه بېګناه په جیل کې پروت دی زمونږ زنانه په لاهور کې چې د پیغمبر اسلام چې کله فتح مکه کوله نو په هغې کې دا خبره شوې وه چې زنانه ماشومان بوډاګان دې ته به تاسو څه نه وی او صرف او څوک چې حرم شریف کې پناه والي څوک چې په کورونو کې پناه والي او صرف هغه خلکو سره به جنګېږئ څوک چې تا سره جنګېږي خو افسوس دی دغه اسلام چې کوم روایاتو د اسلام چې کوم موږ ته طریقې ښولې وې د هغه طریقو نه مکمل غلط کار شروع دی او مکمل الټا زموږ زنانه نن په جیلونو کې پرتې دي د 6 میاشتو نه او ډېر د افسوس خبره ده چې د پولیس والا صرف هغه ریکارډ عدالت ته نه وړي او دا ورسره قدر نشته دا ورسره سوچ نشته چې زه خویندې لرم زه میندې لرم زما نوړه به وي زما میندې به وي په هغوی چې داسې کار کېږي نو دا د دې احساس نشته چا سره بل زموږ یو ډېر تکړه نډر ملګری جنید اکبر چې زموږ سره نږدې حلقه ده موږ سره اټیچ هغه د 2-3 ورځو نه په جیل کې دی او پرون چې ما هغه ویډیو وکته ډېر افسوس رالی چې هغه نه چادر هم نه دی ورکړی هغه ته بستر هم نه دی ورکړی هغه ته بالښ هم نه دی ورکړی په فرش یې څملولي او اتکړی ټوله شپه په لاس کې وې ډېره د افسوس خبره ده زه د پارلمنټیرین پی والا ته وایم د پی ټي آی پی والا ته چې څنګه جنید خان بیان کوي چې زه خو به برداشت کړم خو ستا بچي او ستاسو به برداشت نه کوي نو کوم ظلم چې کوئ موږ خو به دې وخت کې برداشت کړو خو بیا به تاسو برداشت نه شئ دا کوم ظلم هم چې شروع کړی دی د هغې نه پس زموږ دې ملک چې دا کومه ډرامه سټارټ ده په زوره باندې چې دا کوم رژیم چینج وشو بیا د هغې نه پس چې دا کومو حکمرانانو کوشش شروع دی چې په موږ یې مسلط کړي دا کوم آینسټاین چې د لندن نه راوستی آینسټاین د هغه آینسټاین به ما معاشیت ټیک کوي زموږ خو دومره عمر نه دی خو په 90 پورې ما ته دا پته ده چې د انډیا اکانمي موږ نه خورا کمزورې وه د انډیا معاشیت د موږ نه کمزوري و د انډیا هر څه موږ نه کمزوري و او د 90 نه پس څه چل وشو چې زما نه انډیا دومره لاړه چې هغوی 500 ارب ډالر هغوی زه سرمایه او زه 15-16 ډالرو سرمایو پسې سوال او کچکول مې په غاړه کې اچولي د دې وجه څه ده په دې باندې سوچ پکار دی په انډیا کې اخیري 20 کالو کې صرف 2 وزیر اعظمان رال یو نریندر مودي او بل منموهن سنګ او زما په ملک کې په اخیري 20 کاله کې 15 وزیر اعظمان بدل شول لکه دې سره ملک ترقي نشي کولی ملک په 2 خبرو باندې ترقي کوي چې یو په ملک کې سیاسي استحکام راشي او بل د ملک آزاد خارجه پالیسي وي چې کله ستا آزاد خارجه پالیسي نه وي ته په غلامۍ کې وخت تېری د بره ګورې چې هغه به ما ته حکم کوي چې دا وزیر اعظم راکوز که زه به یې راکوزوم چې دا وزیر اعظم پانسي که زه به یې پانسي کوم چې دا وزیر اعظم جیل کې واچو زه به یې جیل کې اچوم نو په داسې حالاتو کې ملک ترقي نه کوي په دې حالاتو کې ملک ترقي نه کوي د ملک ترقي چې غواړي سیاسي استحکام به ورکوي ملک ته عوامو ته به رای حق ورکوي عوامو ته به اختیار ورکوي عوام به خپل لیډر ځان له چناوي عوام چې چا سره ولاړي هغه سره به ودرېږي بل دویمه خبره دا ده چې د آزاد خارجي پالیسي چې ما وکړه تاسو وګورئ دغه د انډیا مثال ما تاسو ته ورکړو انډیا دې وخت کې رشیا سره خپل تعلق ساتي
انډیا امریکې سره تعلق ساتي، انډیا سعودي عرب سره تعلق ساتي، انډیا ایران سره تعلق ساتي، انډیا یورپ سره تعلق ساتي، انډیا ټول چاینا سره تعلق ساتي، او په ما باندې پابندي ده چې د ایران نه به ګیس نالې، د رشیا نه به ګیس او غنم او د پټرول نالې. نو دا کوم دې سره خو زما ملک ترقي نشي کولی. زما ملک خو به ترقي هله کېږي څه ته چې حقیقي ازادي وایي، چې کوم جدوجهد موږ شروع کړی چې په دې ملک کې به حقیقي ازادي راولو. دا حقیقي ازادۍ مطلب دا دی، حقیقي جمهوریت مطلب دا دی چې عوامو ته اختیار ورکړی شي او د دې لیډر په خپله مرضۍ باندې د عوامو په مفاد کې خپلې فیصلې وکړي، نو ملک به هله په لاره مخکې باندې ځي. د هغې نه پس زه دا خبره کوم چې پولیس والا ته زه دا وایم چې کوې موږ به برداشت کوو، خو د یوه خبره درته کومه چې کوم ایسیچو او کوم کس زما د پی ټي آی ورکر دغه د وجې نه جیل تیر کړی، قسم په خدای چې تپوس پیدا نه کوم چې وخت مې راشي. تپوس پیدا نه کومه چې زما ورکر تا بېګناه په جیل کې واچو، زما په ورکر باندې تا بېګناه اف آی آر وکړی، زما ورکر تا بېګناه د دهشتګردۍ مقدمې دې پرې ولګولې. د دې تپوس په ده نه کومه چې کله مې د باندې وخت راشي انشاءالله. ته هم یوه اداره یې، ته هم بیلټ تا اچولی، تا هم خلک اوچت کړی، تا چې د کوم خپل خلکو کومه بې توقیري وکړله دا په تاریخ کې چېرته نه وه شوې. زه په اخره کې زه د خپلې خبرې راغونډوم، مشران دي، خو زه درته د یوه خبره کوم چې ماشاءالله زړم ژوندی دی، پی ټي آی ورکر کې جوش شته، پی ټي آی ورکر کې جذبه شته، او په 8 فروری باندې عمران خان خو د دې ځای نه نیولي وو، خو د هغې تپوس به انشاءالله موږ او تاسو په 8 فروری باندې کوو انشاءالله. په 8 فروری به د دې ټولو خبرو تپوس کوو. او دا هم درته وایم چې دا دوی کوشش کوي چې د مخکې نه په دې ملک کې وایي ایک ریاست دو دستور، دا خبرې شروع دي. یو ته عدالت چې کوم دی ایرپورټ ته ځي، یو غل ته چې 2 کاله سزا ورته میلاو شوې، د 10 کالو سزا ورته ورول شوې، او هغه ته عدالت ایرپورټ ته ځي، او بل سره کم ظلم شروع دی په یو سایفر کیس باندې، یو کمزوري کیس باندې، یو د بهادرۍ کار عمران خان کړی دی چې امریکې څه جرأت دی چې دا به ماته دمکي راکوي زما ملک ته چې دا وزیر اعظم کوز کا. په هغه کیس باندې بل لیډر په جیل کې نن پروت دی. خو دا قوم غیرتمند دی، نن پسې ټول قوم ولاړ دی. انشاءالله دا ظلم دا باب به ختمیږي، او انشاءالله پاکستان تحریک انصاف به په دې پی ټي آی ورکرانو په ذریعه د دې عوامو په طاقت سره دوباره بر سر اقتدار راځي. ډېره مننه، والسلام.